أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. صدق الله العظيم. تیرو آیتون مبارکون اللہ جل شانہ روز قیامت د جنتیانو او د جهنميانو مکالمه چې په خپل منځ کې بدوي یو بل سره خبرې کوي او جنتیان با د الله تبارک وتعالى حمد و ثنا بیانې په جنت کې او جهنميانو ته وایي چې تاسو سره د الله جل شانه وعده رښتیا شو او بری مکالمی منس کی با فرشتے آوازو کی چی لعنت دوی دا اللہ پا ظالمانو باندی اغا ظالمان چی دا اللہ دا لارنا خلق منی کئی او دا اللہ پا دین کی قوالی لٹئی او دغشان د دې په منځ کې څه خلق وي د جنت او د جهنم په منځ کې چې هغې ته اعراف والا خلق ویلی شي اصحاب الاعراف او هغوی به د جهنمیان دا به دې پیژني او جنتیانو ته به دوی سلام کوي سلام علیکم او دغه اعراف خلق بلا جنت ته داخل شوی نه په تمه کې بالته موجود وي نننی آیتونو مبارکو کې دغه سلسله ده الله تبارک وتعالى فرمایي چې واذا صرفت ابصارهم دا دینه مخکې آیت مبارکه او چې پاغي کې الله تبارک وتعالى د دې ذکر کوي چې جهنم طرف ته د وګوري اعراف ولا خلق جهنميان وغبت عذاب وګوري فورا بدوي وي چې ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اذا مغربا منګه د ظالمانو نه اونګ ګرځي اوس په دې آیت نمبر 48 کې الله تبارک وتعالى فرمایي ونادى او आवाज بکي اصحاب الاعراف د اعراف خلق رجالا سخلقتا يعرفونهم چدیب پیجن یغوی بسیماهم داغوی د تندونا قالوا ابوی ما اغنا عنکم چی پکار را نغستاسو جمعکم دلستاسو وما کنتم تستکبرون او هغه سجتاسو پاغی باندی لوی کولا اهؤلاء الذین آیا اغا خلق دیدا اقسمتم کمو چی نسبت تاسو قسمون کول لا ینالهم اللہ چی دوی تبا سعون رسوی اللہ جل شانہ برحمت سرحمت ادخلوا الجنتا داخل شی تاسو جنت کی لا خوف علیکم نبس ویروی پتاسو باندی ولا انتم تحزنون او نبتاسو غمجنی ونادى اصحاب الاعراف आवाज بکې د اعراف خلق رجالن س خلق ته يعرفونهم بسيماهم چې دی او پیژنې دا وي د تندونه یعنی دا غو په تندو باندې د کفر علامات موجود وي دي په جهنم کې سوځي ځکه چې د متقیانو خپل علامات وي د پرهیزګارانو خلقو د منغزارو خلقو خپل علامات وي او د جهنميانو خلقو خپل علامات وي د متقیانو خلقو علامات چې کوم خلق د مانزه پابند وي او د سنت کوي دا غوی د
او دس اعضاء اندامونه دا به روښانه وي، دا به پړکېږي. او کم ځای پورې چې اندامونه د اودس په دوران کې لاسونه خپې وینځل کېږي، دا په ورځ د قیامت دا به د حشر په میدان کې به روښانه دا به ځلیږي. چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته دا حدیث پاک بیان فرمایل، نو صحابه کرام خپې به تر بره دي ځای پورې د ګیټو نه بره به زیات نه زیات ځای وینځلو کوشش وکړو چې قیامت په ورځ زمونږ دغه ځایونه روښانه وي. نو کم اندامونه چې د چرندام په دوران کې وینځل کېږي، نو دا په ورځ د محشر به روښانه او دا به پړکېږي او دا به ځلیږي. لرې نه به پیژندې شي چې دا کس دا مزګزاره دی، او د ده د منځونو هغه برکات د ده په مخ باندې معلومیږي. او دا د الله تبارک وتعالی یو خاص رحمت او مهرباني ده چې کم خلق مزګزاره وي، نیک او پرهیزګار وي او متقیان وي، د منکراتو نه، د حرامو نه، د محرماتو نه ځان بچ کوونکي وي، الله رب العالمین د هغوی په مخونو باندې د صلحو نور کیږي، د صالحانو خپل یو نور وي، یو کشش وي. او چې کله یو انسان متقی او پرهیزګار شي، د الله تبارک وتعالی په نسبت باندې الله جل شانه جبرئیل امین ته وایي چې دا فلانکی د فلانکی زوی د دې سره محبت کوم، د نیکی او د تقواداري او پرهیزګارۍ د وجه نه. جبرئیل علیه السلام راشي، ټول فرشتو ته اعلان وکړي چې دا الله تبارک وتعالی ذات او زه فلانکی د فلانکی زوی سره موږ محبت ساتو. او دغه فرشتي راشي د ټول دنیا کې هغوی اعلان وکړي چې دا الله تبارک وتعالی ذات او جبرئیل امین او د آسمانی مخلوقات فرشتي دا ټول د فلانکی انسان سره محبت کوي. دین بعد دا ټول مخلوقات چې د انسان سره محبت کول شروع شي. او د دې عملی ثبوت مونږ او تاسو ته زمونږ اسلاف، زمونږ اکابرین حضرات صحابه کرام، حضرات تابعین، تبع تابعین، ائمه کرام، فقها، ائمه مجتهدین، دا غوی تاریخ، دا غوی سیرت چې موږ وګورو مخ ته راځي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د یو جنگ دوران کې یو ځنګل ته لاړ شي، اراده لري چې هلته شپه وکړي. اعلان کوي اے د ځنګل درندو، مونږ د محمد رسول الله صحابه په دې ځنګل کې شپه تېرول غواړو، تاسو دا ځنګل خالی کړئ. حدیث پاک کې راځي چې درندگان و خپل بچي خوله کې نیولې او ځنګل ورته خالی کو، او په سمندرونو باندې د پاسه وګرځېدل. دریای نیل ته یو خط ولیکلو، 1446 سال تیر شو، یوه قطره د هغې نه کمیږي نه. مدینه منوره کې زلزله راغی، عمر فاروق رضی الله عنه په خپل امسا باندې گزار ورکړو ځمکې ته چې ولې خوځي، عمر پتا باندې عدل نه دی کړی. هغه ورځ نن ورځ د مدینه منوره کې زلزله نه راغلی. دا ټول کائنات الله رب العالمین د هغوی دپاره مسخر وګرځو، تابع وګرځو. د دې وجه څه وه؟ وجه دا وه چې هغوی په حقیقت کې د الله تبارک وتعالی فرمانبردار او تابع ګرځېدلی وو. زمونږ استاسو په شان کې صرف د عباداتو حد پورې نه، بلکې صحابه کرامو دین چې دی 100% هغوی په دین باندې عمل کړی. دین د هغوی په عباداتو کې، د هغوی په عقایدو کې، د هغوی په معاملاتو کې، د هغوی په اخلاقیاتو کې، د هغوی په معاشیات او سیاسیات، او د هغوی د خلافت نظام، عادلانه نظام، د هغوی په ټولو څیزونو کې د دین اسلام یو حکم 100% ژوندی و. نن موږ او تاسو بظاهر باندې یو څو عباداتو نوم اسلام یخی دی، زمونږ نظام ومغه د اغیارو نظام دی، طرز حکمرانی، انداز حکمرانی دقه د غلامی او د باطل او د کفارو یهودو نصارو په نقش قدم باندې روان. فیصلی د اغیارو د قانون مطابق، نظام تعلیم د اغیارو مطابق بظاهر باندې مسلمانی. یو څو عباداتو نوم موږ ځان له مسلمانی یخی ده چې کله یو مسلمان 100% مسلمان شي او د نظام خلافت راشده، د خلافت چې کوم عادلانه نظام دی، د هغې مطابق یو مسلمان ژوند تیر کی او حدود الله قائم شي، عدل او انصاف بول بالا شي د یو مسلمان په زندګۍ کې، بیا براه راست د الله تبارک وتعالی مدد او نصرت مخې ته ښکاري. نو لہذا الله تبارک وتعالی به د صلحو چې کوم نور دی هغه د دغه خلکو په مخونو باندې یخی وي په ورځ د محشر. یو طرف ته نیکان جنتیان خلک، د هغوی مخونه به ځلیږي، پړکېږي، بل طرف ته به جهنمیان وي، د هغوی مخونه به
تور وجوه يومئذ عليها غبره هغه باندې ګرد غبار وي ترهقها قطره تیاره ور باندې خور شوي وي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا اعراف ولا خلق به دي جهنميانو ته وي قالوا ما اغنى عنكم چې تاسو کم چې تاسو په کار رانغي جمعكم تاسو غډلی تاسو به فخر کو نحن اكثر منك اموالا واولادا وما نحن بمعذبين کافرانو تاسو به فخر کو چې موږ اولاد ډېر دي مال او دولت ډېر دي زموږ لخر ډېر دي هغه تاسو په کار رانغي وما كنتم تستكبرون او هغه چې کم تاسو باندې کوم څه باندې تاسو لوی کوله تاسو تکبر کو هغه تاسو په کار رانغي اهؤلاء الذين اقسمتم دا جنتیان چې کم دي د دوی په باره کې به تاسو وی چې لا ینالهم الله برحمه دوی ته الله پاک سره رحمت نور کوي ځکه دا ټول هغه د معاشره هغه خلق دي چې کم فقرا مساکین سلمان فارسی بلال حبشی ابو ذر غفاری یو زین بل زین راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم په صحبت کې ناس ته مونږ د مکی سرداران یو مونږ لوی خاندانی خلک یو او مونږ لوی چې سرداران پاتیو زمونږ مقام دی لا ینالهم الله برحمه دغه فقیرانو درویشانو سره د الله تبارک وتعالى پر رحمت کې صحیح حصہ نشته دي او حالان کې ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون دوی ته حکم ملو شو چې د الله رب العالمین د طرف نه جنت ته داخل شي لا خوف عليكم نبس يروي پتاسو باندې ولا انتم تحزنون او نو تاسو غمجن دي کافرانو د اعراف ولا خلق چې کوم د جنت او جهنم په منځ کې وي دوی به جنتیانو ته هم ګوري او جهنميانو ته هم ګوري جهنميانو ته وایي چې په دنیا کې خو تاسو دي مسلمانانو پورې خندا کوله او دغه مسلمانان چې کوم خپل مال دولت جان مال ارس په دین اسلام باندې لوټاو کړو او د فقر فقیر جون دي تیرو فقر اختیاري چې د ځان له خوښ کړو تاسو دوی پورې خندا کوله او نن دا د تاسو پوړان دي د الله رب العالمین د طرف نه دوی ته حکم ملو شو ادخلوا الجنه د جنت ته دخول حکم چې د الله تبارک وتعالى طرف نه دوی ته ملو شو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك